بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تیریدنه په داسې خلکو باندې وشوله چې دغه مخامخ داسې یو کس چې دغه مخامخ دوه کټوې پرتې وي. په یو کټوې کې پخه غوښه پرته وه او په یو کټوې کې کچه غوښه پرته وه. هغه پخه غوښه هغه پرېښودله او هغه کچه غوښه هغه یې خوړله. جبریل علیه السلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تپوس باندې وفرمیل چې دا د ستاسو د امت د هغه خلکو مثال دی چې د هغه په کور کې حلاله بیبي هغه موجوده وي او هغه د ټوله شپه د پردې ښځې سره زناکارې ښځې سره هغه ټوله شپه تیروي. یا دا د ستاسو د امت د هغه ښځو مثال دی چې د هغې حلال او پاک خاوند هغه وي او دا د پردو سړو سره ناجایز تعلقات ساتي او ټوله شپه هغه د پردي سړي سره تیروي. نن مسلمانانو دپاره د غور خبره ده چې ټوله شپه یو سړی چې دی هغه د پردې ښځې سره خپله حلال بیبي وي او دی د پردې ښځې سره ټوله شپه په وټسپ باندې په موبایل باندې په میسیجز باندې دی ټوله شپه د هغې سره خبرې اترې کوي تعلقات ساتي او د هغې سره ویډیو کال باندې خبرې کیږي او ټوله شپه په حرامو کې مبتلا وي او داسې څومره ښځې دي چې د هغې خاوندان وي خو هغې ناجایز تعلقات هغه ساتي.